ماشکی نوم زما په حال باندې داسې نه دی، دا ماشکی بابا دی. ځکه چې کله به جهاد کېدو نو په جهاد کې خو به یو سپایانو کوم به چې مخکې جنګېدل، او دویم قسم خلک به چې هغوی سره به مشکیزه وه، مشک به ورسره و د اوبو، هغه به په خلکو باندې ګرځاو. کوم مجاهدین به چې هلته کې موجود وو او هغوی به جهاد کوو، هغوی به د غذا په ټایم کې هغوی به کله تږي کېدلو، نو چې کم ماشکي وو نو هغه به والا بیا اوبه راوړلې. نو د نوم نه دا ظاهري که چې دا ماشکي نه دی، د ماشکي نوم خو بیا ما او شکي، نو دا نوم غلط دی، دا د ماشکي بابا. دا چې دی نو دا لکه د خپل وخت مجاهد تېر شوی دی او اندازه داسې لګي چې دا به چې کم دی نو جهاد کې مشک ګرځولي، په مجاهدینو بیا اوبه ګرځولي. بیا دلته کې شهید شوی دی او دلته چې کم دی نو هغه بیا د هغې قبر مبارک دی. نو پکار دی موږ چې مونږ راشو چې مونږ دې ته دعا وکړو او د دې قبر مونږ احترام وکړو. البته دلته کې داسې خلک راشي هغه راځي دا کاڼي رالي ځان باندې موږي وغیره، نو دغه شرکیات دي، دغه نه ځان ساتل پکار دي. داس ما سره واړه راغلي دي او دا چې کوم دی نو مونږ چکر له راغلي یو دلته کې، انشاءالله دلته موږ خپل پکنیک کوو، څه به پخوو او د بابا پر خو به هم خیراتي ورکړو او پخپله به ما تاسو ته ووایي که نه وختي چې یاره دلته خلک ماشکي بابا وایي، خو زه هم دا ماشکي دی. ماشکي هغه چې پخوا به کوم مطلب جنګونه کېدلو د پاکستان د تحریک آزادۍ مخکې چې کوم جنګونه شوي دي په 1800 کې په دې نارنجي په دې منډېری په 1857 کې د نارنجي په منډېری کې چې کوم دی یو غټه جګړه شوې ده، تاریخي جګړه شوې ده، د اګست په میاشت کې شوې ده او د هغې باره کې دا ده چې 350 په دې کې چې کوم شهیدان شوي دي. دا بابا چې دی دا ماشکي بابا چې دی دا هم د هغې وخت چې کوم دی بابا ښکاري، ځکه چې پخوا به کله جنګ کېده نو په هغې کې به چې کوم مجاهدین هغې باندې به کم کس چې اوبه ګرځول هغه ته به ماشکي وي. د اندازې مطابق دا هم چې کوم دی دا هغه بابا دی، د هغې زمانې خبره چې دا ماشکي بابا دی او دې چې کوم دی نو بلکل جنګېدلی دی، مجاهدینو په ډله کې دی شامل و. تا د دې خبره په دغه کې هغه پروګرام کې وکړه هغه ما تاسو ته چې کوم دی نو هغه مولوي عنایت علي رحمت الله علیه دا چې کوم دی د پانیپت په مقام باندې چې کوم دی اسماعیل شهید بریلوي چې کوم دی که د هغه د ډلې دا ملګری و عنایت علي، او په نارنجي کې دا بابا جومات نه یادوي، په دغه جومات کې چې کوم دی نو دا کسان پاتې کېدل او دوی باقاعده چې کوم دی د انګرېز سره جګړه کړې ده، هغوی یې چې کوم دی نو ځغلولي دي. او دا تاسو ما چې کومه جګړه یاده کړه د 1857 د دې باقاعده ما سره په تاریخ کې دا خبره شته چې 350 شهیدان شوي په دې ځای کې د اګست میاشت وه او بیا چې کوم دی نو دا زنانه چې کله بار راوتلې دي خپلو شهیدانو له راتللې نو دا یې پیرنګیانو نه پرېښودلې، نو تر مازدیګره پورې چې کوم دی نو دا لاشونه دقسې پراته وو. بیا مازدیګر یې مالې چې کوم دی نو دغې زنانه ووې دغې چېره پښتنو چې که په هره طریقې موږ به د خپلو شهیدان چې کوم دی دې له به راځو او په دې پټو کفن ول ورکړو دې موږ نه پرېښودلې. بیا هغې کې یو کس ویلي یاره دا اوس نور بې حرمتي نه ده پکار، نو هغوی ویرالې خپلې سپینې لوپټې یې پرې پاسه وغوړولې، په هغې سپینو لوپټو کې چې کوم دی نو دا لکه چونګې دا خو زخمیان وو نو په هغې باندې ځای په ځای باندې سره سره داغونه ولګېدل. هغه لوپټې چې کله بیا د شهیدان ښخ کړل نو هغه لوپټې دې زنانو پسار کړې وي، لکه د غیرت دپاره یې پسار کړې وي، د ننګ دپاره چې لکه موږ یېرېږو نه، مونږ د ازادۍ په میدان کې مونږ د هېچا نه یېرېږو. تاریخ دا لیکي چې دا اوس زموږ د زنانو چې کوم پړونه دی که نه ډاګیوال پړونه سپین پړونه سره سره بې ګولونه دا د هغې نښه ده او دا دې ځنه چې کوم دا د دې نښه ده.